لوی لوی علما به درس ته راتلل. یو وخت کې د تصوف کتب مطالعه کړل. سوچ یې وکړه چې دا زه په څه کې اخته یم. هغه علم چې علما ورته د حرامو نسبت کوي، هغه علم چې هغه چا مقصود اصلي وګرځو په حرامو کې اخته کېږي، او ما ټول علم په منطق او فلسفه کې صرف کا. بس عزم یې وکړه چې نن نه بعد به دا پرېږدم، مدرسه به بندوم او د یو شیخ طریقت کامل مکمل پیر طلب به کوم. علما سوچ دا کوي چې یاره ابدالیین په شام کې دي. شیخ خالد بغدادي رحمت الله علیه شام ته ځي او خپل حکایت لیکي، وی چې ټول شام کې زما په چا باندې سترګې خوږې نه شوې چې دا به یو ولی کامل او مکمل وي، خو یو شخص باندې مې نفس د صالح ګمان راغی. ورلم د خیر مشوره مې ورسره وکړه چې ته راته ښه سړی ښکارې، ما مدرسه بنده کړې ده، ما طالبان شړلي دي، زه د یو شیخ کامل پسې ګرځېږم چې زما د باطن اصلاح وشي، زما د قلب صفایي وشي، څه مشوره راکې؟ ما ته یې وویل دا خلک دلته نشته اوسه، زه د یمن سرحد ته لاړ شه، په یمن کې به پیدا شي. ته ګوره شام چرته دی، بغداد چرته دی، بیا یمن ته روانېږي. کله چې یمن ته ورسېده شیخ خالد بغدادي رحمت الله علیه یمن کې وایي زما په چا سترګې خوږې نه شوې. یو شخص مې ولیده صالح راته ښکاره شه. ورلم مشوره مې ورسره شریکه کړه چې زه یو ولی کامل مکمل پیر لټوم. هغه ماته وویل لاړ شه، د حج ایام دی او حرم شریف ته لاړ شه، وګرځېږه، که هغلته دې څوک پیدا که دلته څوک نشته. خو یو مشوره زما واوره، حرم شریف کې د مکې معظمې خلک یو زړور خلک دي، هغوی د الله ربالجلال د دربار ګاونډیان دي. که کعبې ته یې خپې غځولې وي ته ورسره بحثونه مه کوه، خیر دی دا د مکې باشنده دي چې څه کوي. شیخ خالد بغدادي رحمت الله علیه وی را روان شومه، حرم شریف ته رالم، یو شیخ لټوم حرم کې چې څنګه رادننه شم. مونځ ټیم مونځ مې وکړه، په خوا کې مې یو شیخ دی چې کعبې ته یې خپې غځولې دي. زړه کې مې راله ورته وایم دا بېادبي دې ولې کړې ده؟ وی بیا راته د یمن د شیخ خبره رایاده شوه چې اعتراض به نه کوې، دا د حرم مجاورین دی، خیر دی، دا ناز لري په الله ربالجلال، بل څوک یې نشي کولی، دی چې هر څه کوي، اعتراض به نه کوي. وی بیا ما چې اعتراض ونه که دې شیخ راته وویل مولانا ولې اعتراض نه کوې، ما خو کعبې ته خپې غځولي. وی زه پوه شومه چې دا هم صاحب د ولایت دی، د ده د هغه شیخ سره رابطه شته دی. کېناستم، عاجزي مې وکړه، لاسونه مې ورته ښکل کړل او بیا مې ورته سوال وکړه چې ما مدرسه تړلې ده، ما طالبان چوټې کړي، د یو شیخ کامل مکمل په طلب کې ګرځېږم، شام مې ولټو، یمن مې ولټو، حرم ته رالم، که ته یې بیعت راکړه تا سره مرید کېږم، او که ته نه یې بل څوک راته وښایه. وی ما ته یې وویل چې دا علاقې د هغه خلکو نه چې ته یې لټې پاکې شوي دي، دلته نشته. زه د هندوستان سرزمین ته لاړ شه، هغلته د میرزا جان جانان مظهر رحمت الله تعالی علیه په مریدینو کې هغه شخص راته یادول ته لاړ شه، مرید شه چې هغه ته د امام رباني مجدد الفساني رحمت الله تعالی علیه سلسلې فیض رسېدلی، هغه ځای ته لاړ شه، هغلته د خپل حصول د علم او د طریقت وکړه. وی بیا ستړی ومه کلي ته رالمه چې زه دا سفر یو ځل کلي ته ځم بیا به روانېږم. وایي چې کله کلي ته رالمه طالبان راغونډ شو، شیخ خالد بغدادي راغلی، 500 طالبان بیا راجم شو. دا طالبان هم یو شوق لري. وی بیا مې درس شروع کړه چې یو 5 ورځې درس مې وکړه، خفه شومه، طالبانو ته مې وویل ما ته معافي وکئ، ستاسو دا کال مې خراب که، خو ما عزم دا کړی چې زه به یو کامل پیر ګورم او د هغه سره به د بیعت په کړۍ کې ځان داخلوم، ما ته معافي وکئ، ما ته اجازت وکئ، زه ځم د هندوستان په طرف باندې د بغداد نه په هغه زمن کې 180 کاله یا 70 کاله مخکې دا څومره لویه فاصله او ځنګلې وي او د هغه ځای نه را روانېږي. وایي وی مالداره متعلقین مې وو، چا به راته اس راوسته، چا به راته اوښ راوسته، چا به پیسې راکړې چې دا سفر په اسو که ځنګلې دي مزل دی، څومره ښایسته اراده لري. وی ما ورته ویل چې نه، زه د دنیا طالب نه یم، زه چې دا سفر کوم فقط د دې دپاره چې د اخیرن زړه مې صفا شي، د نفس صفایي مې وشي، زه به دا ټول سفر پیدل په خپلو قدمونو باندې کوم او په اس او په اوښ به نه ځم. پیدل را روانېږي، هندوستان ته رسېږي، د هغه شیخ کامل سره بیعت کې بیا څومره عاجزي کوي. فرمایي خپل حکایت خپل لیکلی دی، وایي وی چې ما ته الله ربالجلال دا شرافت راکه
چې زما د شیخ په دربار کې به صوفیان روټۍ ته ناست وو نو ما به هغوی ته اوبه نیولې وې. الله ربالجلال ما ته د هغوی د روټۍ په ټیم د اوبو خدمت را نصیب که. او چې کله به د صحبت ټیم راغې وې زه به لندې د چپړو ځای کې کېناستم، هغه صوفیانو شیخانو به راونیوم چې ته عالمې بره لاړ شه. ما ورته وویل چې زه د بره کېناستو نه دې حد ته رسېدلی یم، زه د هغې نه را تښتېدلی یم. زما د نفس تزکیه په دې کې ده چې زه د چپړو په ځای کې کېنم. همغه وه چې بیا هلته یو کال تېروي او بیا هغه هلته د هغه نه هغه سلسله هغه څه نه دخلي اجازه ته، او هغه بیا ورته وایي چې نږدې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ژوندی دی، بیا به دې ارمان وي چې دا لوی محدث دی ما ونه لیده، لږې ملاقات او سلام ته ورشه. شیخ خالد بغدادي رحمت الله علیه وایي سلام ته ورغلم او چې کېناستم هغه ما ته بخاري شریف آخري حدیث تبرکن ترجمه که، اجازه ترې راته وکړه او یو څو اجازې راته په عملیاتو کې هم راکړې. او بیا د هغې نه را روان شوم او خپل شیخ ته مې وویل چې د وخت بادشاه داسې پیران دي هلته چې د اوګیر د طریقو دي، نور د شریعت مخالف دي، که زه لاړ شم او د طریقت کار شروع کم علما مې مخالف کېږي او پیران مې مقابله کوي، بادشاهیان هغوی لاس کې نیولي، زه به څه کومه؟ وی ما ته خپل پیر مبارک وویل چې دا ټول به ستا قدم ته راشي ځه، او تا ته مې دنیا هم درکړه دعا مې کړې، تا ته مې آخرت هم درکړه. شیخ خالد بغدادي رحمت الله علیه فرمایي زه لاړم چې کله ما کار شروع کړ هغلته د طریقت کار وی زما په مجلس کې جذبونه پیدا شول او داسې وجد و حال به و چې قریب و د خلکو اندامونه ټوټه شي. محمود علوسي رحمت الله علیه صاحب د تفسیر روح المعانی دا د شیخ خالد بغدادي مرید دی چې تاسو ته حکایت کړی په خپل تفسیر کې، وقد شاهدنا ذلك فی الخالدیین من اهل الطریقة النقشبندیه. ما د شیخ خالد بابا د نقشبندي طریقې چې دا یو پیرو د هغه په مجلس کې دا جذبونه کتلي دي چې کوم په خپل تفسیر کې د وجد موافقې خبرې کړي دي. وی بیا راپسې علما راپورته شول، فیصله یې ولیکله یو رساله زما په خلاف، 100 علماو پرې دستخطونه وکړل چې شیخ خالد بغدادي زندیق دی معاذ الله. نام نهاد پیرانو ورسره ملګري شو. د وخت بادشاه یم د اثر لاندې راغی. بادشاه وویل راوی غواړئ؟ وی چې زه لاړم یو ملا ودرېده او دا ما باندې شواهد د کفر او د زندقت پیش کوي، هغه نورې تصدیق کوي، خو وایي زه لګیا یم د خپل شیخ کامل رابطه را سره ده او د وخت بادشاه ته زه توجه په خفي کې کومه او ما دا توجه شروع کړې ده. ما چې کتل د بادشاه د سترګو نه اوښکې روانې شوې، هغه ژړل او دې ټولو ملیانو ته یې وویل چې د دې ولي کامل د مخالفت نه توبه وباسئ. د کمال ما ته دننه زړه کې انعکاس شو، ما ته دننه باطن کې پته ولګېده چې دی کم شان لري. زما معززو مقصد مې دا و که تاسو کې اهل علم وي، طالبان وي او هغوی د طریقت نه لرې پاتې وي، نو داسې عالم نشئ کتی، تاسې داسې مصنف نشئ کتی چې هغه یوازې په علم باندې پاتې وي او د دې نجات موندلی، بلکې د هغې سره یې د باطن حصول کړی، د اهل طریقت صحبتونه به یې کړي. الله ربالجلال دی د دغې اولیاو د مشایخو صحبتونه زمونږ او ستاسو د دایم دپاره نصیب کړي. وخت مې زیات ونیو، علما ګڼ دي، عفو غواړم. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله.